خدای مدخل و دای مخرجو 137 و 152 دیجی ګوره لږ فرق که راځي نو خیر دی خدای دې معاف کړي ښه زه چې ځای کې وم لیول کې لږه مسله وي که نه हाँ बाबा इंशाल्लाह सही ना ठीक थे इंशाल्लाह हाँ पूरा 70 तक है ना 170 ठीक है मुशर्दे तनसीबों को 35 पशीगा ना नगोरा अव्वल खबره پکې دا ده چې د دې مدخل دا به د مرکز سره میلاو کی دویم دا چې دا مخرج دی په دې طرف باندې سوری وتلی دی دا مخرج به هم د مرکز سره میلاو کی ټیک ده بیا به د دې په منځ کې چې دا کم قوس زاویه جوړه شي د دې زاویې هغه مقدار به معلوم کی دغه په اسانۍ سره معلومیږي په دې ډي باندې بیا د دې به تنصیف وکړي دا منځ والا دغه چې موږ معلوم کړو نو د دې مقدارو 70 ډیګري زاویه دلته جوړې ده د دې تنصیب چې نو کو نو 35 ته راغی نو 35 په دلته بل زاویه جوړ کو 10 20 30 35 40 دا 35 ټیک شو اوس دقه به هم د دې مرکز سره یو ځای کړي ټیک شوله دې خط ته دا خط سره دې ته اوس وایي دا د خط نصف النهار خط نصف النهار نصف النهار ٹھیک ده په دې ځای کې د ټول عمر دپاره په دې ځای باندې ته چې څه نیغ څه شی کېدي که دا مارکر یې که بل شی که هر شی او د دې سوری اوس په دې ځای کې دی که نه د دې سوری دې ځای له راتلو نو بس دا به هغه سایه دا به هغه د نصف النهار وخت وي که مکروه وخت دی چې مونځ پکې نه کېږي پوه شوې بې اوس په دې باندې نصف سایه اصلي معلومول دا عمل چې دی دا لږ مونږ ته کې اوږد وي سایه اصلي مونږ په دې نن نشو معلومولی دا به سبا معلوم هغه داسې چې سبا به مونږ دې ته انتظار کوو دا به دلته پروت وي چې په کم ټایم کې دا سوری دې ځای له راغی په هغه ځای به نښه وګو دا به د سبانۍ ورځ سایه اصلي بیا به ټول عمر له خو په کومه ورځ چې دایره ته جوړه کړي نو په دې ورځ پې نشي معلومولی لکه په دې ورځ چې په مخرج ته نښه کېښو ستا نه خو به سوری به تلی کي که نه خو به هغه ځای خو به هغه کراس کړی په دایره هندیه باندې بیا دپاره ته سایه اصلي معلومولی شي په هغه ورځ باندې نه نو سبا به بیا دا چې بیا په دې ځای ټول عمر دپاره دي نو بس چې په دې ځای څوک څه شی ږدي او سوری په دې ځای و د انور نو دا عین نصف النهار وخت دی په دغه ټایم کې نور په سر دی مونځ په دې کې مکروه دی مدخل او مخرج بدلیږي نه بدلیږي ها
مدخل او دا بدلیږي دا شل پیری به دا په ګرمۍ کې هغه لږ داسې نږدې او په یخنۍ کې به دا ښه اوږه دي نه دا به بدلیږي را بدلي دا سوری چې دی دا سوری دا به هم بدلیږي را بدلیږي خو دا به ګوره په ګرمۍ کې را لنډ کېږي په یخنۍ کې به اوږدېږي ګرمۍ کې به لنډ کېږي ځکه په ګرمۍ کې د انور داسې راشي داسې په دې سر داسې راشي نو دې ځای د دې سوری به هغه لګي په یخنۍ کې بیا په هغه ځای کې داسې راوخیږي او په هغه ځای کې لکه دا اوس دغه دی مونږ طرف ته را روان دی که نه خو دا د هغه ځای را روان شوی لکه دا په 23 ډګرۍ نه را روان شوی 23.4 باندې نن هغه دی 6 له را رسېدلی دی نو 23 نه چې 6 منفي کې څو در جوړه شي او تقریبا 17.5-18 داسې به جوړېږي که نه نو دا 17.5-18 ډګرۍ دور راغلی دی خو لکه دا ته داسې ناب کې 10 ډګرۍ دا هغه ځای نه داسې راغلی دی پوه شوې داسې سبانۍ ورځ باندې تا خط سایه اصلي معلومه کړه چې دا د دې ځای پورې بالفرض د دې ځای پورې وه ټیک ده چې داسې ستا غوټه کړی و نو د دې سایه اصلي د دې ځای پورې وه پوه شوه دا سایه اصلي شوه اوس به دقه شانتې وکړي 1 2 داسې په دې ځای باندې به یو بله دایره جوړه کړي د دې مرکز او د دې ځای داسې به تار دغه کړي دا موږ سهار تار پې دغه کړی او نو دې ته به بیا انتظار کې چې کله د دې دایرې نه سوری بار شو د مازدیګر ټایم شروع شو ماسپښین ختم بالکل بالکل لکه بالفرض سایه اصلي چې وه هغه د دې ځای پورې وه پوه شوې نو چې کوم شی تا دلته ځوړند کړی د هغې سایه اصلي دوره وه خو په دې ځای باندې تا یو میټر لرګې لخته ځوړنده بیا خو به ډېره وي چې کوم شی دی دقې شي مثلین دي که نه نو چې دا و د دې دوره وه بیا 1 بیا 2 په دې ځای نښه وکړه چې نښه دې وکړه اوس ښه بهترینه هغه دایره اسانه ده هغه سار پرکار که رالی پرکار یو سر دلته کېده او مارکر والا سر یې دلته کېده دایره پې جوړه کړه هغه تار باندې چې موږ جوړه کړو یو سر دلته شو بل سر دلته چې دایره پې جوړه کړه دقه هم د ځان سره مقرر کړه چې کله سوری د دغې دایرې کراس کړه مازدیګر وخت شروع شو دا مثل به د نصف النهار د اول خط نه حساب کم ټایم کې دغه داخلي شي څنګه نه مثل چې موږ وحسابو دا چې سایه اصلي سوره وه که نه د هغې سایه اصلي نه بعد به یې شمارو په دې کې دا زاویه دا دایره چې ده که نه دا مه حسابوه دا موږ نه په هسې په غلطۍ راغلې ده اصل دایره زموږ دا ده تاسو په دې میچ هغه کړی که نه نه سایه اصلي پکې نه ده معلومه سایه اصلي به موږ سبا معلومو دا چې دی که نه دا خط نصف النهار دی سایه اصلي به د دې د پاسه وي دې نه خوا دې خوا باندې دا خط خو جسې د مکروه ټیم د معلومات دپاره شو دا چې دی اوس ګوره دا عین شمال شو پیکس دا عین جنوب شو او په دې باندې چې دا داسې کېدی دا عین مشرق شو ټیک شو او دغه شانتې دې خوا دا به عین مغرب شي دا پې طرفونه شو او دې ته وایي خط شمال و جنوب یا خط طول البلد یا خط نصف النهار ټیک ده نو چې کله هم سوری د یو څیز هغه دې کرښې له راتلو نو چې سوری و دقه به سایه اصلي وي د هغې ورځې دا به سبا معلومو به انشاءالله ټیک ده سبا به دا د غرمې په ټایم کې داسې کېږو چې سوری لږ دې خوا بیا به یې تماشه کوو چې سوری کله دې ځای له راورسېد نو نښه وکړه چې کوم ځای له راورسېد مثل مثل به دغه نه حسابې هغه سایه اصلي چې سوره وه که نه د هغې نه بعد به مثل جمع کړي دا چې نور نصف النهار دې خط له راشي چې نور کار ځای له راغې خو چې د دې شي سوری به دې ځای و په دې کرښه چې هر ځای و دا به سایه اصلي نه
دا به کله کم او کله سیوا روزانه به بدلیږي ټول تاسو مطلب په ګرمۍ کې بدل درازي په جیمه کې بخو دیږي ځکه چې نور چورلی کنه نو ګرمۍ کې سای اصلي کمی د یو سیس په مثل خو ځای اصلي نه وي سای اصلي کله کمیږي کله سیواږي او دا مثلین چې دی بیا کنه جی نو مثلین بیا دا به د هغې سای اصلي نه بعد حساب دی نو په دا سیس غټي کار سوری دا قشي مثل به حساب دی که نه دغې په مثل بیا مثلین چې دی بیا دغې په مثل دا چې کوم شی تا ودرولې واق دا سای اصلي غټ او ګړو کې کېدی شي روزانه به دا یقیني به غټېږي وړو کېږي اوس نن چې کوم دی که نه سبا به سای اصلي د نن والا نه کمی بله ورځ به بیا ښه کمی بله ورځ به بیا ښه کمی دا کمی تر 21 جونه پورې را روان دا بس په اول وخت کې چې کله د انور صرف دغه به دی شي د سوری ده دی دقه به سای اصلي شي دغه به ډېرې سای اصلي شي د دې کړه نه چې سبا مونږ د سای اصلي معلومه د دې نه به مونږ ته معلومېږي په دې ځای ته دا کېنه دی که نه په دې ځای باندې ته یو 5 میټره دنګه لښته ودرې بیا هم چې د هغې لښتې سوری دی له راغی هغه سای اصلي بیا کار سورو نو هغه کوم شی چې دی ودرولې د هغې 2 مثله بیا حساب کړه اوس چې وړوکې دی ودرولې که د دې په ځای باندې تا دا دي چې ودراو نو د دې چې سوری په دې ځای باندې کوم و به سای اصلي بیا به هغه سای اصلي باندې به نښه وکړي 2 مثله به دا حساب کړي نو چې د هغې نه ووت بیا مازدیګر کېږي اوس مثال موږ یو سایه ولرو ما وختي دوی ته وایي چې غټه وي مثلا غټه لښته ودرو د هغې سایه به خو غټه وي که نه دا قشي په دغه باندې هېڅ فرق نه راځي نه هېڅ فرق دقه یو کار نهار معلومېده که نه چې معلوم شي دا چیز ستا په دا سره کې دی ګورو مارکه دا که ته میټر لښتک دی که کیلومیټر لښتک دی که یو انچه یک دی نو ځای به ستا دقه خط به ستا دای اوس چې تا کم یو کېښودو نو ته چې دا مثل او مثلین حسابې که نه نو که تا زوړنده کړې میټر لښته ده نو ته خو د دې مثلین به بیا نه هلې د هغې هغه به هلې سبا چې مثلین خو دا هر شي هغه مثال کې سبا دا ټیم څنګه راشي نصف النهار د سړی په یو مثال کې دا کېږي که نه سای اصلي نه پوهېدې ځای پورې راځي بیا به سړی یو لښته کېږي هغه ځای پورې راځي دواړه یو شی د وړوکي شي وړوکې سوری د غټ شي غټ سوری دا کې فرق بالکل نه په دې کې فرق نه قبله ده نه قبله به څنګه راغو قبلې دا زاویه مو رانو نه قبلې دغه پکې راشي اوس هسې هغه د خپل مقام نه هټ کر د دې شي ووایم قبله پکې داسې معلومېږي که نه چې دا خو زمونږ خط شمال شو که نه دا عین شمال دی که نه زمونږ د دې ځای قبله چې ده هغه دا 254 ده تقریبا جماعت غلط جوړ کړی 254.2 ده 254.2 اوس ګوره راشه دا 180 شو په 180 پسې بل څه جوړ کړو چې 254 ته راورسي 64 74 که نه 74.2 راشه دا دې شو 70 دا دې شو 75 دا دې شو 74 پوه شوې بې دا د سیرې قبله ده هغه هم کېدی شي هغه داسې وکړه زه په دې باندې معلوم کړه د 360 نه 254.2 منفي کتو د 360 نه ټوټل خو 360 دی که نه نو دې طرفه چې معلومېن 254 او که دې طرفه یې معلومېن دا 254 ته منفي کړو دې طرفه راوځي 254.2 د مسجد خو غلط نه نه صحیح دی وایي جماعتونه مې ډېر اعتراض دی وایي هغه جماعت صحیح نه دی وایي معمولي پکې لږ شته دا به ټولو کې کافي دی او دا 4 5 6 10 پورا دی 105.8 نو ګوره اوس ها دې طرفه چې د اوس قبله معلومې داسې وکړه نانا به بیا دې طرف نه راځي بیا به دې طرف رالي دا دې شو 90 دا دې شو 100 راځي که نه نو دا 90 شو دا 100 شو دا 100 راځي 105 دا 105 او دا
بس 105 تقریبا دا هین قبله ده بالکل مینسکو کنه جی ای اشاریه 8 دي شي دا کی دا یو چې دی کنه دا چې دی بیا لګ د دینه دی دا چې دا 7 دا 8 دي شي کنه نو دی مستقه زیر دا چې موږ کړه هغه نه مینسکو کنه د قبله طرف نه بیا نه الو لګه په دې باندې او چې کله سره موږ د مشرق طرف نه بیا ځم کدا غي طرف نه رالي او د مشرق خپل زاویه قبله بیا هغه ناب کې او که د دې مغرب طرف پیراله مغرب طرف ګوره دا کلاک وایز دی دا انټي کلاک وایز غړیوار او غیر غړیوار کنه نو که غړیوار راخلی نو بیا به زاویه قبله باندې زاویه جوړه او که انټي کلاک وایز راخلی کنه نو بیا 360 نه د خپل زاویه قبله من پی که جو هغه باقی انټي کلاک وایز راشه دي الټا سیم باندې راشه دلته چې اوس اصلي قبله ده نو هغه ده وشو دا صحیح قبله ده اوس په دې کې ډیګري نیمه فرق راتللی شي ځکه لیول میول کې خو زموږ لږ کمی دی که نه خو به هر حال دقه دا زموږ سره مثال کې چې سب شو اوس لګه ها دا نصف النهار چې کوم دی جی برابر شي داسې به راځي په دې کې به زموږ سره مطلب دا نصف النهار چې کوم دی دا سب راځي سب کرخه د نصف النهار دا کرخه نه سب کرخه به دا نه راځي سب مو په دې ځای باندې 90 جوړو دا به سب راځي دې کې به فرق شته مسجد کې فرق ډېر دی دا ورانو جی لږ معمولي زیمه جی چې 10 په دغه حساب خو واخلې چې دا دولت دې دی دولت لای اسی فرق پکې شته ډېر شته 2 سلور 5 ډیګري فرق وي بلکې هغه خو چې کلی د لړ شو جماعت دیو مړم به جګه دا په سپیا کو باندې هغه ګوري نه دغه به دا سپیا کې براواله زوري بټول هغه جی بعض کلی ګلی بشته تاسو ډېر مالي درې نه دي او چې مو ویل کې دا مشوره وکنه مردان کې شته ها غریب دغه کې څوک نه ویني بس هغه بنوسيدي کنه ټکی برات ولي چې خالي خبرې جوړ شته دی لیدل دي تاسو نه کې څنګه لیدل دي دا څه ورکی ځان دولت سپیا کې والے زوري بټول زدنا